کوي پټي مشورې کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام خلاف دا ټول الله رب العزت فرمایي ماته پته عبد الله ابن ابي ابن سلول دا په دې خبره باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مخالفت وو چې دته د مدینه منورې سرداری ملاوي ده ووټینګ شروع الیکشن قریب حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم تشریف راوړو او د دې لپاره ټولې تیاری شوې وې او صرف د سردارۍ هغه سحر د په غاړه کولو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام تشریف راوړو د سرداری ختمه شوه دته هغه څیز حاصل نشو کوم لپاره چې د کوشش کو نو هغه سیاسي غونډه په ځل کې هغه بغض او کینه هغه پاتې کړه چې هر دته دونه مرتبه څنګه حاصل شو او زموږ سرداری پسین لاو شو نو دې د وجې نه د پټي پټي مشورې کولې الله رب العزت فرمایي دا ټولې مشورې ماته پته ده او دوی چې کله د تبوک د غزا نه واپس راتلنو په لاره د ملګرو ته وی چې موږ مدینه منورې ته ورسو که نه نو موږ به دا ذلیله خلک نعوذ بالله نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه یادول دا ذلیله خلک به موږ عزتمن خلک دا ذلیله خلک به د مدینې نه وباسو الله تعالی فرمایي دا خبرې خو ټولې زه پېژنم ماته معلومې دي او په نبی علیه الصلاۃ والسلام یې وحي را نازله کړه او دې مخکینو آیاتونو کې الله رب العزت فرمایي الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات هغه کسان چې الزام لګوي په خپله مرضۍ خیرات کوونکو مؤمنانو باندې کله چې د غزوه تبوک دپاره حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د اعلان د چاندې وکړو او نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې څوک څومره کولی شي نو چونکې جنگ سخت دی او مقابله د عربو نه بهر خلک دی او د روم نه راغلی یو طاقت دی د هغوی سره مقابله کول دي نو لهذا ښه چانده وکئ چې مجاهدینو تاسو تکلیف نه بیا د دوی لپاره اسلحه د دوی لپاره هر څیز موږ برابر کو نو په دې کې صحابو بړ چر کر حصه واخیسته داسې صحابو چې هغوی د کور ټول مال دولت راوړو لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کور هر څه راوړه تر دې چې په دیوال باندې لاسونه وهله چې تستنه خو باقي باطي نه ده حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د 10,000 لشکر تنظیم په یو سر باندې وکړو د 10,000 کسانو لشکر ټول سامان اسونه د هغو اسلحه د هغو زغرې د هغو ټوپۍ د هغو د خوراک 10,000 کسانو تنظیم یې وکړو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه 200 اوقیې سونا دا راوړو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پیش کړه نو دې که منافقین وی دا وګورئ دا اوس ریاکاري نه دا اوس ریاکاري نه څه کومه دونه سودا مې راغستې ده او د ټول کور هر څه راوړم او دونه 200 اوقیې سونه زه خرچ کوم د الله په لاره کې دا خو ریاکاري ده نو الله رب العزت فرمایي چې دوی داسې کوي الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات کم چې په خپل طبیعت باندې په خپل خوشی باندې هغه خپل مالونه خرج کوي دوی هغوی الزام لګوي سوی وی دا ریاکار دي والذین او هغه کسان لا یجدون الا جهدهم خپله مزدوري ده بس صرف یو صحابي راغی د ده نوم صحاب او ابو عقیل به یې ورته وی ابو عقیل انصاري خپل نوم یې صحاب انصاري رضی الله تعالی عنه دا صحاب انصاري رضی الله تعالی عنه ابو عقیل د سوچ وکړو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم اعلان فرمایلی دی د چاندې او د اسلام غذا ده او کاش زما سره هیڅ نشته زما غریبي ده زما فقیري ده زه د ورځې مزدوري وکړم که څه راته میلاو شو د الله په لاره یې ولګو او که میلاو نه شو نو دقه شان به پاتې شم لاړو سحر چانده کېږي او نن زه ما سره څه نشته څه وکړمه ثابته شپه د یو سړي باغ ته اوبه ورکړې ثابته شپه یې ښه تېره کړه مزدوري وکړه او 2 ساعه یعنی 8 سیره 4 سیره یو ځای نو 2 ساعه کجوري چوارې دی حاصلې کړي بس اخلاص او للهیت دی ته وایي څه نشته وجود مې دقه دی دا خو په جنګ کې په خپله ځمه خو سراسر د چاندې نشته چې د نورو مجاهدینو مدد وکړم دې ته اخلاص د الله په دین باندې هر څه قربان مزدوري وکړه او 2 ساعه چې یو ساعه هغه تقریبا 4 سیرې نو 8 سیره کجوري حاصلې کړې نو یو ساعه یې ویوړه خپلو بچو ته یې کېښوده ځکه چې جهاد ته ځمه میدان ته ځمه پته نه لګي ژوندی راځم نه راځم کم از کم بچو ته خو څه واچوم که نه
او یو سا کجوره راوړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیر په عجزه سره د الله رسول زما سره بس الله تعالی وسمره خوشاله شي په دومان دی وجنه قرآن کې ذکر وکړو لا یجدون الا جهدهم هیڅ وسره نشته صرف خپل مزدوری ده الله تعالی فرمایي هیڅ وسره نشته چې الله یې گواہی ورکړي کنه چې څو سره نشته یقینا چې څو سره نو لا یجدون الا جهدهم صرف د خپل مهنت سلی ده او هغه صدا 2 ساعه کجوري دي یو سای بچو ته واچوله د بچو هم حق دی او بل سای راوړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې حاضر کړه مؤمنان دا کم چې منافقین دي منافقینو د ګوري او خندا یو بل باندې لوټ پوټ کیږي او پړقي وي ها عادت وګورئ په یو ساعه کجوري سکیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منافقینو پروا نه کوي راوړه زما صحابي کجوري دواغسته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره خوشاله شو داغه په مهنت او داغه په اخلاص باندې چې دا کجوري په غون ډيري باندې وشندلې ویا دې ټول باندې او برکت راځي دې وجنه داسې مخلصین صحابه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول دعا وکړه داسې قرباني داسې ایثار او داسې همدردی د الله په لار کې الله تعالی فرمایي لا یجدون الا جهدهم دوی نه مومي مگر د خپل مهنت سلا فیسخرون منهم دوی سکه د دغه صحابو په مذاق کوي نو الله تعالی فرمایي سخر الله منهم الله تعالی به هم د دوی په مذاق وکي او تفسیر قاضي ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه تفسیر مظهری کې لیکلي دي چې الله رب العزت به سره داسې مذاق وکي چې کله دوی د جنت گیټ ته راشي جنت گیټ ته راشي نو الله رب العزت به بسي فرشتو ته فرمایي گیټونه به بند کړي واپس به وشړي بیا به را مخ کی راځي عزت تاسو راشي واپس به گیټ بند کړي ځای جهنم مذاق به کوي د پولیس ورات باندې به تیریږي چې څنګه را رواني نو د مسلمانانو رڼا به ودخکاري جو دوه دا رڼا به ورمنډه کې څنګه ورمنډه کې پمنس کې به دیوال لاشي غلب دیوال به یو خطه به جهنم ته ورځي دوی د مؤمنانو به مذاق کړي قیامت پر ورځ باندې بچا کوی چغي وਹੀ یا ربي یا ربي یا ربي ای زمون ربا یا زمون ربا جهنم داروغه ول आवाज ورکی مالک نومې دي سوای څه خبره ده اسقلنا الماء لګي وبو بکار دي چې وبو اس کو ډیره تند ده ډیره سخت او تکلیف ده نو مالک بوته يخسو فيها کوری شي ولا تكلمون خبري وانا کوي کوری شي دا سپکه خبره نه دا استهزاء نه الله رب العزت په داسې مذاق وکي ولهم عذاب الیم او دا بار عذابي دردناک عذاب وي بیا مخکې آیت کې الله رب العزت فرمایي استغفر لهم ولا تستغفر لهم عبد الله ابن ابي ابن سلول کم چې منافقینو سردارو دی مرشو د زوی او مخلص مؤمن عبد الله بالکل صحیح مسلمان پکا ټکا الله رب العزت چاله بچی ورکي جو اکثر پلار دیندار نه لیکن بچی ولا خدای پاک دیندار ورکي دا الله ورکړه عبد الله بالکل مخلص مؤمن لیکن پلار مخلص منافق منافقین مشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډېر تکلیفات ورکول نبی علیہ السلام خلاف به منسوبه مسلمانانو خلاف منسوبه سجده کې دي شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له تکلیف ورکو وفات شو چې کله وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولدا الله تعالی نه بخنه غواړي الله معافيږي او خو ته پته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چې دا منافق دی د دین خلاف کارونه کړی دي زما خلاف یې کوششونه کړی دي لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول بیا هم دعا غواړي اے الله معافي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول دعا غوښته الله تعالی تو فرمایل چې ته ول دعا مغواړه ان تستغفر لهم 70 مره کچری ته ول او یا ویرهم دعا غواړي د بخنی نو الله تعالی فرمایي فلن يغفر الله لهم زه ته غوړي بخنه نه کومه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت کې راځي چې د اویا ویرونه ولا سیوا شروع کړه چې کېدې چې الله تعالی اویا ویلي او زول اویا نه سیوا کوم سمر رحیم کریم هستی دی یار داسې نبی دومره رحم دی پړ کې چې زه بوله اویا نه سیوا غواړم ځه الله تعالی فرمایلنا استغفر لهم او لا تستغفر لهم کما بخنه غواړي او کنه غواړي الله تعالی فرمایي فیصله ده زما زول غواړي بخنه نه کوم الله تعالی فرمایي استغفر لهم او لا تستغفر لهم کته ول بخنه غواړي او کنه غواړي والله تعالی فرمایي چې زول غواړي بخنه نه کوم او دې صدا ذالک بانهم کفروا بالله ورسوله ځکه چې د انکار کړی دی د الله او د الله د رسول نه د الله او د الله د رسول نه انکار کړی دی د دې وجه نه الله تعالی فرمایي چې زه غواړم زه بخنه نه کوم والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله تعالی فاسق قوم ته هدایت نه نصیب کوي الله تعالی دې موږ ته هدایت نصیب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور.